زما زانو داسې علما تیر شوي دي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم امت کی چې سره علم ته او حاضر جوابی ته حیران د هندوستان کې یو عالم تیر شوی دی د شاهجهان بادشاه زمانه کې چې هغه په ملا دو پیازه باندې مشهور و. ملا دو پیازه به ځکه ورته ویل چې د ده بل خوراک نه و، سهار به هم دوه پیاز خوړل، ماښام به هم دوه پیاز خوړل. د شاهجهان بادشاه ورسره ډېر محبت ځکه چې یو ملا دو پیازه مناظر و، بل مذاقي و، حاضر جواب و، مجلس په ده باندې ښایسته و. د شاهجهان بادشاه شاهجهان بادشاه د ځان نه لس منټه هم دی نه لرې کاوه. اتفاق دا و چې یو ځل د شاهجهان بادشاه لور بیماره شوه، پیغله لور یې وه، بیماره داسې وه چې په دې مخ باندې په دې رخسار باندې دانه راووتله، غټه دانه وه. شاهجهان بادشاه ویرېدی چې دا لور مې چېرته وفات نشي، دا دانه نوره زیاته نشي، ټول مخ ونه نیسي. دغه زمانه کې هندوستان کې یو مشهور حاکم و، میربل به ورته ویل، میربل هندو و، هندو نوم یې میربل. شاهجهان بادشاه میربل را اغوستی د لور د علاج لپاره، لیکن دا هغه زمانه وه چې مشینګیري آلات دا شیان نه و. میربل هندو شاهجهان ته ویل چې دا دانه خو چې کومه ده دا خو د پیپ نه د نو نه د څښا اوبو نه ډکه، که ستا اجازت وي بل شی خو نشته، زه به په خوله باندې را وباسم. میربل دې ته هم تیار. د میربل مقصد دا و چې شاهجهان بادشاه پیسې راکړي، انعام راکړي. شاهجهان بادشاه ویل ټیک. میربل هندو راولګېدی، دانه چې کومه وه هغه یې داسې وګروله، څه سوره یې ورکو. دغه نفس میربل هندو د شاهجهان بادشاه د لور په دې مخ باندې خوله کېښودله په دانه. هغه فیپ څخه اوبه راکشوي په خوله باندې توکي. ملا دو پیازه ورته ګوري، حالانکه دا علاج و، هم ملا دو پیازه ته په زړه کې ډېره غوسه ورله چې ته هندو کافر یې او د یو مسلمان بادشاه د لور په مخ باندې تا خوله ایښې ده، دا انتقام بدله بستانه علم پرېږدم دې نه. دا اراده ملا دو پیازه په دې خپل زړه کې وکړه. داسې علما تیر شوي. اوس یهود، امریکا، انګریز، کفار ټول رالو ستا په نیا باندې در سواره شو، په نیا دې در وخاتو.
بیا هم ته نه مقابله کړای شي نه بدله اخیستی شي پروت یې بس د اکبر بادشاہ لټ یې مسلمان لاندو پیازه ویل دا بدله بدل نه دا علاج خوش څو ورځې تېرې شوې ملا د پیازه را ولګېدی لړم یې پیدا کړو لړم یې راواخیستی دا خپل عضوي مخصوص چې کم ده د متیازو والا ځای شرمګاه ذکر دی باندې لړم پرېښودی لړم چې ټک ورکو د ملا د پیازه ذکر چې کم و شرمګاه هغه کې پاړسو براغی اوپړسېدی لا د پیازه یو وخت په مشرق کې خوده بلې په مغرب کې خوده خپې یې داسې کلاه پروت ده دا خپې دي د ملا د پیازه پروت ده درې څلور شپې تېرې شوې د شاه جهان بادشاہ دربار ته ملا د پیازه نه ده راغلی شاه جهان بادشاہ د ملا د پیازه ملاقات ته تږی دی تفوس یې وکړو چې ملا د پیازه ولې نه راځي چا ورته ویل خو بیمار ده څه بیمارې ده ویل پاسېدای نشي بس د تلو نه عاجزه ده شاه جهان بادشاہ په خپله د ملا د پیازه کور ته راغی شاه جهان بادشاہ چې وکتل د ملا د پیازه یو وخت په مشرق ده بله خپه یې په مغرب ده داسې پروت زګیر وایه شاه جهان بادشاہ تفوس وکړو چې ته دومره سخت بیمار یې مخکې دې ولې پیغام نه راکاو چل څه ده بیماري څه ده ویل حالت ستا نه شرمېږم خو بیماري کې شرم نه ده پکار بې ادبي معاف دا زما چې کم شرمګاه د متیازو والا لاره ذکر دی باندې خیال مې نو شپه کې لړم خوړلی یم اوس هغه دومره پړسېدلی ده چې خپې داسې رانږدې کولی نه شمه نه تلای شم علاج مې شوی نه دی شاه جهان بادشاہ ویل ملګرو ته ویل زر لاړ شئ جلدی وکړئ میربل هندو را وغواړئ میربل هندو ته د دې علاج ورځي زما د لور علاج هم کړی و د پیازه ته ویل ستا مخکې زما د لور علاج کړی و لا د پیازه ویل جی کړی راویې غواړه د پیازه ته ویل ستا اجازت ده د پیازه ویل جی اجازت ته راویې میربل هندو خپل نمبر بڑاولو لپاره په منډه منډه راغی چې راغی شاه جهان بادشاہ ورته ویل زر کا دا د پیازه بیمار میربل هندو ته ویل ورته کې میربل هندو چې ورته کېنوست مشینګیري نور آلات خلو میربل هندو د لادو پیازه ذکر پیشاب والا جگہ شرمگاه دایا په خوله کې ونیول چې ونیوله او راکشوي یې ځان ته دملا د پیازه د ذکر نه دومره پیپ راویستلو ملا د پیازه
ذکر چې کوم شرمګاه هغه د پیپ نه او د ورم نه پارسوب نه خالي شو لا د پیازه خپې سره راغونډې کړې را پاڅېدی شاجعان باچا ته ویل حضرت چې حال لري چې حال لري چې حال است شاجعان باچا ورته ویل ما خوب هستم حال شما چیست حال ما این بود حال ما این بود خدا بدعای شما به علاج شما به ذریعه شما ما را شفا دید